سلامونه او احترامات د نننی خصوصي خبرونې سره زه یم وقاص هارون. د نننی پروګرام خصوصي خبرونې مقصد د سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم کوم چې په خلکو د مختلف طرفه الزامات لګوي او وایي چې دغه خبرې دغه الزامات 100% درست. د دغه سوشل میډیا د پلیټ فارم نوم تورګل دی کوم چې په سوات کې او په پوره خیبر پختونخوا کې په ډیر لږ وخت کې مشهور شوی دی. آیا موږ به ګورو چې تورګل څوک دی، تورګل څه غواړي، د تورګل د کمپین مقصد څه دی، د تورګل په هکله خلک څه وایي، او آیا د تورګل الزامات د کوم حده پورې صحیح دي او په چا چې الزامات لګولي هغه خپله صفایي ولې نه پیش کوي. په نننی پروګرام کې به موږ د دې لږو غونډو کې سوالونو تفصیل ورکو، ګورو چې په دې هکله تورګل بیا څه وایي او د هغه ریاکشن څه دی په دې حوالې سره. نو تورګل څوک دی؟ تورګل دا یو ناشنا او یو پټ شخصیت دی کوم چې ځان صرف د سوشل میډیا په ذریعه باندې مخې ته راوستی دی او په سوشل میډیا باندې صرف د حکومتي غړو سره سره ایم این ایز، ایم پی ایز او کوم لاندې طبقه چې د حکومت انډر کار کوي د هغوی متعلق چې دی کوم الزامات هغه لګوي په سوشل میډیا باندې او کوم خبرې مخکې راوړي. نو په دې هکله باندې موږ به هم چې دی د تورګل په څه پوسټونو باندې تاسو ته نظر اچو چې تورګل وایي چې پلانی ایم پی ای یا پلانی ایم این ای یا پلانی وزیر اعلیٰ دونه کرپشن کړی دی او دا یې حقیقت دی. تورګل څه غواړي؟ د دې سوال جواب د تورګل د دې پوسټونو نه ظاهر کیږي چې تورګل صرف او صرف په معاشره کې د کرپټ خلکو چې دی هغه نشاندهي کول غواړي او په چا چې الزامات لګولی دي نو تر اوسه پورې چا هم چې د خپل صفایي لا نه ده پیش کړي. د تورګل د پوسټ مقصد صرف او صرف دا وي چې کم سوسایټي کې کم پرابلمز دي او زیاتر کم پرابلم چې دی هغه کرپشن دی او کرپشن په مختلف قسمونو سره دی. څوک خپل ډیوټي نه کوي، څوک چې دی د حکومت سره دوکې کوي او څوک د خپل ځان سره دوکې کوي. نو هغه په دغې هکله باندې نظر اچوي په دې مختلف خلکو باندې او د هغې متعلق هغه پوسټینګ کوي او دنیا ته او علاقې ته یې ښایي. د تورګل په هکله خلک څه وایي؟ د خلکو سره د خبرو کولو نه پس موږ ته دا معلومه شوه چې د تورګل چې کوم کمپین دی نو هغه سر حده پورې صحیح دی او کم چې هغه پوسټونه کوي یا کم خبرې هغه د خپل سوشل میډیا پلیټ فارم په ذریعه کوي نو په هغې کې څومره صداقت دی. نو د مختلفو خلکو نه د پوښتنو نه پس چې دی موږ ته دا معلومه شوه چې هغه په یو حد خپل یو زمونږ د سوات چې کوم صحافیان دي د هغوی کار هغه تورګل ادا کوي او کم کارونه چې زمونږ د سوات صحافیانو له پکار دي یا د پوره کې پی کې یا زمونږ کم چې د میډیا سره تعلق لرونکي خلک دی هغوی له پکار دی نو هغه کار چې دی هغه تورګل کوي. د تورګل الزامات د کوم حده پورې صحیح دي او په چا چې الزامات لګولي دي هغوی خپله صفایي تر اوسه پورې ولې پیش نه کړله. د بل پروګرام پورې ما وقاص هارون نه اجازت راکوي. د الله په امان.